شمائل د نبی سلام مذکور دی شمائل ترمذی دا نه چې د ترمذی صفاتونه دي شمائل هغه کتاب دی چې ترمذی لیکلی دی جامع د ترمذی څه معنا چې د ترمذی خپل اقوال دي پکې شمائل هغه کتاب چې شمائل سره لیکلی شمائل دی پکې او ترمذی ته نسبت ولې کوي مؤلف ته نسبت نه کیږي سنن د ترمذی سنتونه دي جامع د ترمذی دا نسبت چاته دی دا نسبت مؤلف ته مؤلف ته نسبت کیږي ها کافیه د ابن حاجب هغه مؤلف د نور قواعد خدا خپل نه دي قواعد نور خلق لیکلي دي شرح د جامی شرح غلی کړي دا نو ټیک ته چې دا خپل تاجیز کړي نور اقوال خو د بل چا دي او یو خبره پکې زماره یاد کړه مخکې مې راوه چې شمائل وته ولي ویل دا کنه ویل شمائل د شمعل جمع ده او شمعل خصلت ته وایي شمائل د شمعل جمع ده شمعل څه ویل کېږي خصلت ته او نور خبرې مې په اول کې درته کړې وي نو شمائل د دې کتاب نوم دی هغه کتاب چې هغه ته شمائل وایي ولې ځکه په دې کې خصلتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي او ترمذی نسبت پدې چې درا جمع کړی دي پاس په پرچا کې ورته شي بسم الله الرحمن الرحيم باب الصفة والسلوكه وقال مجاهد ويطلق اليمنى صفة ابلیس بلس مایوسه تا وای دا خدای د رحمت نه مایوس لري دا حدیث او جنود د خپل لخر قال مجاهد د دې کې د متعلق قرات کم لغات دي ذکر کوي يقذفون من كل جانب يرمون بمشتلقي چې برخيږي او دحور په معنا دا مدحورين دي مطرودين شړل شوی واصب دائم توي قال ابن عباس مدحور معنا مطرود او مريدا متمرد سرکشا فليبتكن آذار العام بتكروا قطعوا خلق خدا وسوسيتي د بوتانو په نوم پرې کول کوي واستفسد من استطعت منهم استخف پروچته کا آسان کا وته دا ګنا بخیل کا اخیل نه قرطان مراد رجل رجال واحد وما رجل لك صاحب والصحاب تاجر او تاجر لا احتنكن ذب استیصال کوم استاد بچو استیصال څه د دین بیخ کوله وباسه د اسلام بیخ پته اسلام نه جدا کوم اسلام نه راو باسه او قریب هغه شیطان ته وای انسان طرف په واسطه چې کلم دې معشوم شي نو بس ابلیس یو بچي ورسره ولاږي نورم لګیا دی په مهنت کوي خدای او تر مرګ پورې سره لګي دا آشنا ویشنا جدا کیږي ته نه هغه تقاریر وای او یو حدیث کې راځي چې دا انسان په دوزخ کې کله ورځي چې کوم د قرین او گمراه کړي دي دی به سره د لاس تړلې یو ځای ورغورځي نو بابا جی به یو خبره کوله وي د دوزخ عذاب په خپل ډېر خطرناک دی او د دوزخ رسوایی په خپل ډېر خطرناک ده وي دا ډېر لوی شرم چې د انسان لاس د شیطان سره په دوزخ کې تړلی شي دا ډېر لوی بې حیایي او شرم دی الله دې پرې وساتي دوزخ په تیشه ومن قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عن شامع بن هاشم يقول قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لكفر الذي جمع انه كان وقع فيما على اشكر الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى من يريده يته جو کار کړي دی نبی او کړي یې رفیق غالب شو دا لکه مذکر حتى كان ذلك من الساعه فقال اتعرف ان الله تعالى فيما فيه كما كان يريد فقال يا ما انت ولا فقال حضر لي أخيها ولا رجل ما نبوه قالوا لي ومن تبعه قال يجب الأسعار لي أنا فما كما دخلت في مسلم شخص وجب ثلاث بدعين قال فإنه جمل مشاقه چې په ګمس کې د سر نه کم وختره ولېږي ته وي او جوف غلاف د تلعې د ذکر طلعه د کجوري هغه سر کې کم دندري وي مذکر کجور او جوف ته تاسو تماویل چې کم وخت دا کوم چکلم بیرو دي کنه دې کې د کودکې غونډي شي وای کې باندې دا لکه دی ورته هغه کې وي لکه دا ګل ني تاسو دا ګل دا شنو پانو کې وي چې ګل له دې پانو ته لري شي چې دا کجوري غونچک لګرا ګولاو شي دا کجورو د هغه پوزکې ته لري یو غلاف تاسو اوس په کجورو کې وکتل نو دې وېس کې دا څه غلاف غونډي وي
خلق اوچ هغه ته وایي ها بئر زروان یا ذی اروان دواړه ویل شي ها فقال إليها النبي صلى الله عليه وسلم ده مناسبت تبع یعنی تشبیه عرب په بد شکل شي د شیطان سره ورته فرشتي خشته دي خولي دي انسان او د فرشتو شکل یو دی ښا مخکې دې ته جبريل په شکل دا د هیکل بیري او احسن تقویم د انسان دی د فرشتو بیا وزر شته او د انسان وزر نشته دی او د شیطان ډېر خبيث شکل دی ها فقلت ما استخرجته هل استخرجته روده استخبر هودا شي رسل سمانا رسل دا چې د دې تحقیق وشي خلق تخکاره شي چې چاکلي سزا ولا ورکو ها فقال ما تفتشان الله مختلف عن يسير ذلك على الناس كما تفضل كنت وجدته بنا تبكيه وبه قال يعرضنا بوجهة حدثنا في عمر ورق فيه بند بل اوکانا بیا خدا بند کې چوبې سکونس کی ها داخل الشیطان ولې سدل سکینی او درې غوټه سلا ورکي یا د ستاره سر وختولا چې څنګه دې نخکاری غوټه نخکاری او یا تارون لور کې تارون ځان سره وروړي ها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعتبر الشيطان على أساس يحرم إلى المنى ولا توقف يمن ولا كل عقدة مكان عائشة يجب أن يقام فذكر الله على الرسل من ولا على الرسل او نور تفصیل په کتاب الصلاة کې ما ویل شابه او یا مراد حقیقی بول دي خو دې نخکاری او یا مراد ته وسوسه را تشبیه بول سره په نجاست کې ورګي نجس دونه متغورځي ها ومن خلقتنا وصفنا خلقتنا ما نقول عن ذلك يعني كلام طيب عليه رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا صلى الله عليه وسلم اما ان احدكم اذا تعالى وقد الى الله وجل الشيطان او شیطان وته ولي شیطان لري والي ته دې د خدای د رحمت نه لري دي شابه او زم یزور معنی نکړي دي ګوره ها اغوا به نه کی گمراه به نه کی کافر به نه کی بعضی بیماری د مس شیطان نه پیدا کیږي هغه نه به استاد ها یا شافعی سیبو یا احمد الا بمکه فمکه کې مون ار وخت جائز دی نو ما ویلو او د دینه خاص دی دین تفصیل ځکه نشي کول چې علت مشترک دی قرنه شیطان کې یوازې د مکې نه بار علاقو کې نه ارزه کی وي شابه دې شیطان انسی دی او یا شیطان په وسوسه دې کې د نسبت کېږي دا په وسوسه عمل وکړه اعوذ بالله وای او ځان کا دې بسستی ها او دا غیر اختیاري دا قسم وسوسه دي خلق ته پیږي دغه خلق مبتلا دي دوه خبرې دي یو اعوذ بالله وای ختميږي دې دم دي او دویم دا دي چې سحر کې حدیث کې راځي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کړه دې وسوسه نه بند خلاصيږي او کډیر زیاتی بیا ډاکټري علاج وکړه دا دماغ د کمزورتیا د وجه نه راځي نو دا درې واړو کا سار کې لا اله الا الله وحده دا وایا او چې پیښ شي اعوذ بالله وایا د طرف تدریج الله نن څه کول سره ځان کوی چې په مولا لاره کې نه کیا پاک باندې او دریم نمبر څه دی علاج ډاکټري کا دا دې علاج ښه او په دې وسوسو فکر من کې غمړې
ځکه چې دا وسوسې هغه بعضې خلک وایي ایمان نه لاړه نه ایمان نه نشي تللی دا غل هغې کنډر نه غلا کوي چې کوم کنډر کې مالي د خالي کنډر نه غلا نه کوي دا هغې سړي پسې لګېدلي چې چا کې ایماني او چا کې نیک اعمال هغه پسې لګېدلي نو دې په خپل ایمان د خدای حمد ادا کړي او د خدای شکر دی ادا کړي ډېر خلک په دې وسوسو کې مبتلا قسم په خدای یو سړی مال راغی دلته دوه ځله دلته راغی نو ما ته وی چېرې یو وسوسې بیمار و غریب وی چې ښځې ته سړی په لږ کې تېر شي چې ما طلاق ورکړی دی په خولې نه یې وي چې طلاق واقع کېږي میینه چې د ګاډي ته ختم بیا راتاو شو بیا د مټرونه یې وم جمعې پر ورځ بیا راغی همدغه یو تپوس او وی ښځې جمعې مانځه نه پس بیا راته ودرېد غریب بیماري ده دا بیماري ده وسوسې نو دله یوازې ملا پسې مه لګېږه او په تعویذونو پسې ډاکټر لی ولېږه چې دله د دماغ علاج وکړي د طاقت دارو وله ورکړي دې سره هم بنده ښه کېږي او زمونږ خلکو چې داسې مریض را شي په تا چا څه کړي په تا سحر جادو شوی نور هم غرق کړي چې چا تاسې را شي دا سحر او جادو دې سره بنده تباه کېږي ګوره او د خلکو په نظر کې دشمنی خلکو سره پیدا کېږي بیا وایي او څوک ورته وایي ستاسو ګاونډ کې ګس طرف ته یو ښځه ده او تور سر یې دی ببره هغې کړی دی نو په ګس طرف کې خامخا دا فارموله پار چا سیټ کېږي نو په چې چا تور سر یې ببره بس وایي دا او که نه ترور مې ده که نه ډېره چل باندې مغې را باندې کړي زما مامي نه ده بلو چې مونږ ته راغله دا دې له جوړ دی دا شکونه دشمنۍ اګړې وړې پیدا شي نو دې کې که په چاروین په داسې طریقه ورته وینا پکار دي چې څوک پرې پوهېږي نه چې هغه له دشمني عداوت جوړ نه شي او جګړې پکې جوړ نه شي او چې په چاني بې ځایه بعضې اخونان ورته وایي نه دي پکار دا خو داسې لکه په کلاشنکوف ګولی چې سړی ویشت یا د هغه د ذهن نه هغه خبرې نه وځي ورپسې وفي خلافة السلام فيه قال حدثنا بن قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو يوسف قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قال لفتنة في أندام قال أجل له أن يفهم الخيرين في فقد ومن تعلم إلى جماعة كلام أنه وليس المتنى صلاة ذلك والمكان شیطان د غلطه نسبت دی اگر چې دلته شیطان نه دی هېر کړ کېدای شي شیطان یوشع ابن نون ته وسوسه اچولې دغه وخت کې هغه پیغمبری کې شک دی او څوک یې نبي دی کېدای شي قبل النبوت دا شي شوي بل شیطان وسوسه خو د لږ ځای نه اچوي هر چا ته اچوي ورپسې بیا دا چې ما وي د شر نسبت خلک کوي شیطان ته د شیطاني وسوسه نه مې خلک کوي د خیر نسبت خدای ته کوي عراقي علاقې دي او ډېرې فتنې دغه ځای نه راووتې دجال به هم راځي فرق الشیطان حزب الشیطان ته داخله شي بشمان بلکې شیطان راخورېږي کېدای شي دا لارې آیت کې دو په حافظه ډېر منع کوي دې وخت کې راخوري چې فإذا ذهب ساعة من العشاء جمع شومه کوشش کې دروازه بند نه کا واذكر اسم الله او ډیوه دې مړه کا واذكر اسم الله او کې ثقه کوتنا واذكر اسم الله وخمر له خلولك پټه کا واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا لو لګي دې ګولې دې د پاسه چا ما واپس کی کوتا ہاں جم بیدار اسامہ تھا ہاں پتا بدگمانی پوری شدہ او مجرد کجریان دم مسترینی مش منصوب پانا زیده حافظ یا پزید چلی دلو دوینی کی چرگونه دی ظرف مکان شو او یریگم ان یقدم فی قلوبکم سوءا یا شیئا ور ان شیطان دې مناسبت دبا
وهي قد تسرع على أن يحدثني كما جاء في مثال عن كمال في طول هذا قال كنت لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستباني أحد الرحمن يجمع الرجل فأولاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بالسنة قال على ذهب عن ذلك ما يجوز يقال إذا إن الشيطان فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان قال هل فما لي وانتوب دس بعض علماء خوي كدا ولد پیغمبر خبر راځي دا دا مطلب و چې دا دم د لیوانو ځکه لیوانې نه او بعض حضرات وایي چې نه هل بي جنون د لیوانې خو نه چې د پیغمبر په خبره دی عمل نکوم ما ویل دا کلمه او څوک دا کلمه منافق ورپسې مناسبت شوجي وما حمله وكلا ما بيستني پوری کلام وده كل روح سليمان دعاء مياه شور بريم قرآن اور چیزونا چیز مار دے ہاں کچھتا کا از پر چیزونا چیزنا پجدہ چیز مار دے کمزور ہے پپٹ اخلاق کی سوکتی دی پپٹ اکینی دا کمزور ہے پیزاؤنی کن امرون رسیدہ ولی ذکا موری ویلو انی وعیزها بکو ذریتها من الشیطان الرجیم قالوا وقال ابو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم وراسل عمار بن ياسر خبر دي فوريته کې والعنان الغمام بالامر فامر الجواب النووي کنه چې داسې بکیږي کم کار چې پزما کې کیږي په مستقبل کې فتسمع الشياطين الكلمه الشياطين دا خبره اوري فتقرها في اذان الكهان داخل کوي په وګونو د کاهنانو وروړي کما تقر القاروره لکه چې شیشه کې یو شی قلار خوده لیکيږي دا راځي دا مثال د شیشه لري ويزيدون معها مئة كذبة يا كذبة شبا كذبة كذب يا كذب دوار ویل شي ها ویلې چې کی سبب شیطان دی یا کثرت عقل د پوس وته کیږي یا غفلت موجود کی پیدا کی ها قرآن ہمارا نسبت کار کرے ہاں مخشو ہاں والا بولی کیجئے ملک غریب ہے اللہ دا ہاں خشوع اغلا کئی ہاں
حدثني عبد الله بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يحب من الشيطان كذا يقول الصلاة وقول من الأرض يخاف فيكون عن الله ويتعوذ بالله من الشيطان فانها لا تضره وبه قال حدثنا عبد الله بن قال عن ابي بكر عن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت هو على رسول وقلته يتقدم ومحيط عن بسيئته وكانت له مخيطا من الشيطان وهو ذلك حتى يكفر ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد على أكثر من ذلك وبه قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا يقول في إبراهيم قال حدثنا أبي عبد الله عن علي بن سعد قال يقول حديث بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن الأنصار أبي وقاص قال استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيكلمه ويكلمه علي يكثر ما في جامعة فأجل له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله سنة يا رسول الله قال أكتب من هؤلاء إلى كيكم نشتي فلما سيارتوني فلما سجر فلما رفعت يا رسول الله كل حقا لا يقجتان اللي يريقي ما يريقي عليه السلام لن يريقي بناء أن تعتزوا أغلى الجبل اشتغل الرجل اشتغل النبي السلام والبسيط جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يجي ما يشكى شيطان قد ذلك الفتن إلى ذلك الفتن ما يفكك دارت فضيلة جزئی شو لکه په باندې شیطان تک د قرآن نه تختی فضیلت جزئی شو یا او یا بعد شیاطین سے مراد دي کوم د خزو په وجود کې وسوسه دي خدای لومبه معنا راځي هغه شابه دي باندې علماء دې بای تعویل کې مله دي چې مراد د شیاطین او منافقین مراد هغه منافقین یا کافران اته تصدیق دې بای تعویل دې کلام لري جواب اسم ناري انوراني يتشكل بأشكال مختلفة أو بعض علماء وي جنات الجنة نشتا بس ويدي بالتراب خوري بتجوليش الدوزخ هم نشتا لكن دا خبر خطا دفع مكلفين لباقي الإمام البخاري وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون أو نصوص بكرير زيادتي مثل مكلف شنو سزام ولا استوجزام شتا أو كتب قرب وقور سن سزاموني ها انسان د غوښه نه جوړ دی ټول د مازیګر د غوښه راوبره د تضامن کې نه مونږ دا څه خبره اور په اور سي سدا اور خوري ختمه او به ختمه دا غره ورکه دا خبره الله قادر دی په دې خبره الله او جنت کې ومدي ولې قرآن حکیم کې الله په خپل فرمایي لم يسمسهن انس قبلهم نو په جنات مسا ممکن نه ولې الله ذکر کوي وشي په خبره خدا دا انسان تعبیر څه کې پدې کې قرآن انسان تعالی غلي ځان اولا نه وي ثانیا پیغمبران په انسانانو کې په جناتو کې نه دي راغلي ورپسې شاه معاشر الجن والانس لتوش الم ياتكم رسل منكم يقصون او منكم قدوانو کې نه دي قدوانو ته مخکې خطاب وکړو نو په شریکه ټول ته پیغمبر راغلی کړ پیغمبر منکم ستاسو نه دی د مکلفینو نه دی منکم ستاسو نه دی مکلفین خبر غلطه کړه یا منکم خدا معلومیږي دا چې دا د جناتو نه د انسانانو دوړ نه دی نه دا د انسانانو نه دی د جناتو په کوم کې مخکې ذکر د دوړ د انسانو د ذکر دی ذکر منکم راځي او دا د رسول د جنم شته او د انسان شته د انسان رسول مصطلح رسول دی کم چاته چې وحی راځي او د جنات رسول د رسول دي رسول د رسول ولی انا رسول الله انا رسول الله الیکم عرفات کې مربع انصاری مرزاړو اعلان وکړ مربع ابن مربع انصاری چې اعلان وکړ چې ویلي انا رسول الله تكونوا على مشاعركم فإنكم من على إرث من إرث إبراهيم
كتاب الحج کے لیے ہاں قرآن حکیم کی بدلے کی مرادی یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. بعض حضرات وی عذاب ولنستا دوزخ نہ یجرکم اغت جنت تبذری عذاب نہ بچے مخشی ذکر ہاں عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان رب المسلمين رضي الله تعالى عنه قال ولكن يوبل من مخشي ذکر ولمن خاف مقام ربه جنتان دوار پکتاتے او اجدا میں په جنات دا سورۃ رحمان لست او احسن مردودا من وی جماع وی په ای اعلی ربکما تکذبان اغیب لا نکذب بنعمک ربنا تکذیب نہ ظفر پشیش نتبان کفار پر ملائکہ بناتو سر او میں دیسولی لونا در سرداران در پیریان دار اخری خجل عیادت بالله وقال الله عز وجل ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون عند الحساب حساب کی حساب نفس وقت نام یا سزا میں سڑی کی وقت میں رہے تو ایسے کوئی امتحان نہ لی اور بس اشارہ معلومی گلا چی جنات اندار حشر کی یوم القیامہ او گواہی بتائی ہاں لیکن پورا کا آیت يستمعون القرآن فلما يغفر لكم من ذنوبكم لا ومن لا يجب داعي الله فليس له بفضل في الارض وليس له من دون الله اولياء اولئك في ضلال مبين. ثابت يا مسجد معدل توي طرفنا وجهنا والضامة دا دواب ذكر كي ثعبان الحية الذكر منها مذكرة ثعبان وي او حيات اجناس جان يو جنس افاعي افعام دازان لدي اصاوت اسود دازان لدي آخذ بناسيتها یعنی ټول د خدای په ناسین نیول منا د خدای بادشاہ او د غلبې لاندې دي صافات مارغه نه دی بسط اجنحتهن وذری کول او کړي وي او يقبضن کله راغونډي یضربن باجنحت انها ومن خلقنا الله ومن خلقنا شعوب خلقنا ما من دون الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ويقول كل حياة مسلمة فيتين والآخر فإنه لا يجب فليسترد وتاقي أبتر لنده وتوي دا بسور لنده استرقي مخامخ شي أو حمل ساقطي حاملة وتوقي حمل ساقطي ليه وجنا أو النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات وقال إنه ونهى بعد ذلك عن ذوات البيوت يقولون كم دامو وجنا دا عوامر فسيدون کی پیریان دی تقولون کی وماذا تمسي ويلو كي نبي الإسلام فرمائي كي وطيلانو كي أسألكنا بعهد سليمان أو نوح دا نوح و دا سليمان عهد ورطفيش كي أغيشي نوح سليمان كفرولو بعد شيوا عهد تي غشتري أو دغنا كي نوح عليه السلام كشتاتا تي خيجاول بيريان وصلت بلنا أغيبي عهد وعرشتا إذا ما بچوتا برستو دارنا نسميها وتفغيب أكني بوجنها أعتقد المتفاق وتعبه من الظلم وهي من حق التكليمة بين وقد سلك الوضع بحقها والمجتمع عن الجميع يعتمد على الجواب على أن يقول بعض وصيد المتفاقين بعض الكلمات المسلمة دافع آخر زمانك ألا كثير شيء بدي كنا ما كده شباب
والتالي تشغي وباسوخان ولا هم تفصيل مويل ها تشغي وباسوخان لكو فسرواني ها ورسل نبي عومزات شابا هغه وخت د پیغمبر په مقابله کې ربيعه مخکې مسلمانان شو عبد القيس وفات پکې مزر بیا رسو ها او د چغو یې ډېر سببونه دي ها یو سبب یې دا دی او د شپې عموما دا فرشتي ښکته پورته کېږي نو د شپې دا چغې چې وایي عموما لفظ مې ولګاو ها او د سبب د چغې یو دقه دی او نور اسباب هم کېدی شي یا به زه ولم يكن يذكر اسم الله وبه قال حدثنا مصر بن ابراهيم قال حدثنا وابن عقيل عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل امه من بني اسرائيل روح شو یو ډله د بني اسرائیل پته ونه لګی چې څه شو لا يدرى ما فعلت او اني اظن هذا في ګمان کوم یدي نه خدای مګي جوړې کړې دي مګي دا د خدای جوړ کړ اذا وضع لها البان الابل انس کی مګي ته د او پکې نه بس کی او چې البان د چيله او تکې د ګډس کی د قرنګي بني اسرائیل د او وخت په ځان حرام کړو فحدثت كعبا نغوي انت سمعت النبي يقولوا ما نعم فقال لي مرارا بیا لا تفوت كان اشكاهم دي فقلت ما يزت التوراة فدرسنا ورسول الله تبيلي دي كان صلى الله عليه وسلم ها وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد علي وابن قال حدثني وصاحب الشافعي وابن حدثنا رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول بكم أن أفهم عنه ألك وزع ما ويل كربولات زهيران نبي موضوع ولا شفكلي وته ولي وته شفكلي وي سامع برس وته لکی دا وی چې په دغه کې اوسېږي په ځنګلاتو کې دا مور سره وی چې په ازغو والا بوټو کې وی دا وی چې منډه وی او دی بیا دا وی چې د غولان د تمخ ورشي دا غینه پیس کی دا سارو د غولان دا باندې خل کې نو دا چرمخ کې دا کار کولی زو سر پته شه ناکت ته ګور لاندې لیک الوضع بفتح الواو وزع موجم دابه لها قوائم سپيدي تعد في اصول الحشيش دا غیا په دې بيخونو کې منډي وای تعد دا اصول د حشيش کې وي دا په دې کورونو کې دا منډه قيل انها تاخذ زرع الناقه فتشرب لبنها وقيل تنفخ في نار نمرود وهي من ذوات السموم المؤذيه وفي سماهن فويسخا تكفيت الخروج دي وهن خرجنا عن خلق معظم الحشرات بزياده الضرر او تصغير التحقير د وجنه دي ويږي په خبره نو ما سبب نه پوهیږم چې دې چا مخکې تا ولې و چپکلی لیکي اردو والا او دا چې کم او ساتي دا په نه ساتي زور پسیشا قال حدثنا ابو حميد بن جبير بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن ام شريك رضي الله تعالى عنها وعن اخبرته النبي صلى الله عليه وسلم امر بحق قوله وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يدرسون النصارى ويتم حدثنا محمد بن سلمة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مثل وخيره ويجب البشر ويجب الحياة وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابن ابي عن ابي يوسف الشهيد عن عائشة بن هريرة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول حياة فنهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حارثا له وسيء تلك حيث فقال انظر إلى وقال فقال فقلت عبد الله لذلك فقال الله فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنان إلا كل
چې پسر دو داغي فإنه يمتد الولد من الكفر فقتلوه وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقتل من يتحدث وابن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دينار او فقول کی توسیږي ها فقتلنا دواب الفوائد ويقتل الحرامي وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا معمر هغه وخت حاشیه لیکلي کنه چې انه ملحق بالخمس هغه پنځه حاشیه کې مسوي کنه دا خمس دي ها دا پنځه چې وجه ام وجنه ها فاسق څه ته وایي دا فاسقه جمع ده فسق خروج د اعتدال خروج د استقامت نه نو فاسق تم فاسق د وجه د اعتدال او استقامت نه وته دي او دا ضرر رسي انسان بدن ته مال تا چرګوټو بچي وغیرہ وغیرہ حسن النساء تحيّم پکې داخل ویږي په خبره او دا رنګي اسد او پلان کوم وجل شي ها رفعه قال حمل الآن الوقت العظم الأساسية وأجب الأول يكون عند المدارك إلى السنين تسعة محفظة والمصالح عنده تعليم فإن القوة تقول استنزل من كثيرة فأحمد أهل بيته قال سنجل وقبل واحد من عرفين فإن من شيخه وبه قال حسن عبد هذا الشياطين من فارغ وقت انتشار ذلك قال أفضل يحيى قال عن السائل عن مصنعه وإنسان فقال عن سيد الله تعالى عنهم فلكم نواصل يكون الله سكيرا فأنزل والمسلم الرحمن تكوم دخل مبارك عليه السلام نعم جوحرها سورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى كما في الجماعة وعن ذلك عن عاصم إبراهيم عن قصان في ذلك وقال إننا سنتلقى فيه وقال بطول ده دواب وذكر ذي خاشة بشبه عن سنان رضي الله تعالى عنه ومن التبوي قال حسن نصر عليه قال نحن الآية قال حسن عبد الله وعمر عن نافع عن ابن رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبلت امرأة بعد في شدة مرة فقال تطعمها فلتبعها تأكل من فتنة بإنكار حدثنا عبد الله عن سعيد المقبري عن إمام النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني ما كان قال جاء به رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل لك من أن يتحمل ذلك فلا فأمر إلى هذه فوق الإنسان طول سامان أباسه او بیا دغه کورس وځو یو دی ولې نه وجل چې چا چکلا ګولو کې ټول دی وځو ها او باورکا یو د جناحینو کې دا دی بلکې شفا عمده هغه بیماری شفا ده نو دې مرض والا مخکې کوي او باورکا چې هغه شفا والا پکې دن نشي هم قال رضي الله تعالى عنه أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في إخلاق العقيدة وفي الراشقة كيف كما نورك شاه صاحب رحمة الله عليه لكري فيز البارك إلا الشاعر فإنه لا يزيده إلا شرا هو قرمي كده غطور تغضور بكراوي ليش من يوزل تليو دا أفغاني سيب تفوت لغا بيمار وقضي بورتن بلاك كده آخر شو بابا جيو مالتا چه وانشول چې واچولای کې مچ پرې وای بابا جی زمون دا راځي ته دا چیک پېکا بس افغاني سے دا حدیث وته وای دا حدیث کې نه راغلی په پکې ورته بابا جی وته زمون وی شاه صاحب لیکلي دی فیض الباری کې دا الا شایع علی عبارت هغه غوونه شاه صاحب شاګرد وته نه اکی به په خبره نه کوي بس بیا چپ پر پسې وبه قال حدثنا محمد بن سلمان قال حدثنا ابو بكر وقال حدثنا عمر عن ابي يوسف بن عبد رضي الله تعالى عنه عن ابي الارض بن الله صلى الله عليه وسلم وذكر الكلمه الموضوع بشكل ما في كلمه على رسول الله كما يقول العبد من هذا الكفر كده في غالي سوي جبرت سوي الحصو او شبكه يا
والملائكة يقولون في كل وقت وفي فلحتنا طوال من فلحنا لبرحتنا لكن وقال الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زور حصنه يرسل منع كذا وفي فلحتنا مطلوب من فلحتنا ومن يحيى فلحتنا يقول رسول الله تعالى عنه حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل يوم الجهاد إنك بعثنا وتواجه وبه فأخذنا الله وأخذنا ما أسمع فأخذ يجد مخوصي فأخذ يزاد من يدنا أنه يتجاهد عن جبريل المستقيم أنه من عدده صلى الله عليه وسلم يقول من أفرادنا من أفرادنا من عمدنا ولا أبو أن نفسنا وأن كل يوم جلال فقال لك حتى من عمله كل يوم قيراته بأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ورب هذه الكعبة او مناسب خاتمه ته خط الكلام مخکې ذکر شو کنه شو دا خاتمه د کتاب ته اشاره ده کتاب الانبیاء مخکې بدء الخلق او په مخلوق کې بهترین مخلوق پیغمبران دي کنه وایي تفسیر شو بعد السامی باب خلق